السلام علیکم دوستانو، خیرولای سترګه رالو تاریخ ته 5/11/2021 په دې ټیم کې چې زه د کوم ځای کې ولاړم دا یوه کونډه وړکي ده په وکړو چې مور اساس رایه نشته بل د الله غریبه فقیره ده او په دې ټیم کې زه د خپل کلي کوټلیخون نه یم او چې لکه دې ته یوه کوټه چا جوړه کړې وه چې هغه کوټه کومه ده دا یوه ورته جوړه کړې وه خو هغه غریبه کونډه ده د دیوال نه هغې ته ډېر ستر شکایت دی لکه داسې شکایت ته ورته چې په دې ورته بد ځناور هم راوړي خو هغه وړکي چې کومه ده زموږ د کلي ده رتګل کا مرحوم لور ده خو بس غریبه چې کومه ده هغې دپاره د دیوال دپاره چې څو خواهشمن حضرات وي او چاته حزب توفیق ورکړی وي الله نو هغه چې ماته دی پیسې هم نه راکوي او نه دی څه داسې راکوي ماته د دا دیوال صحیح کړي چې په دې باندې زه لکه د بد ځناور دي د پټي طرفه راوړي نو د بیا چې کوم مال ماتې ورته ماتوي لکه هغې غریب یې نور هېڅوک نشته د الله په هغه کې صرف چې کومه ده لکه یتیمه ده خو کونډه هم ده او هغې دپاره درته موږ دا اپیل کوو چې که چا د مخې څه کېږي داسې واسطه الله تعالی حزب توفیق ورکړی وي چې هغې وړکي ته دا دیوال چې کوم دی دا چې کوم تاسې وینئ دا ورته جوړ کړي لکه هغې پرده په راشي پوه شوې لکه هغې په داسې هغه راشي چې نه ورته څه بد ځناور راوړي یا ورته نه څه څیز راوړي نو دا د موږ د کوټلیخور جناب خیلو رتګل کا مرحوم د لور کور ده چې کوم کونډه ده او د وحید د خور ده بس هغې غریب نور هغه نشته داسې څه وست یې نشته چې هغې وست وي او دا څیز وکړي نو زه هغو مینهوالو ته دا خواست کوم چې کوم د ملک نه بهر وي او خواهش ساتي چې دې خور سره مدد وکړو نو دې خور داسې مدد وکړو چې هغې خور په یعنې دا کوټه ورته چا جوړه کړې ده ویل چې درویښ پکې ځکه نه یم چې کومه حقیقت خبرې وي هغه اوس هغې خور ته دغې دیوال نه مشکلات دي چې په دې کې ورته بد ځناور راوړي یا بزا شي هغه ورته ماته کې غریبۍ بزای وي هغې نه یې خلاصه کړي نو د دغې دپاره درته موږ دا گزارش کوو چې کوم حضرات وي یا کوم صاحب کرام وي یا الله تعالی ټولو ته دې ورکړي خدای تعالی دې نورې ورکړي هغې دپاره موږ دا خبره کوو چې هغې نمبر چې کوم دی خورکۍ خو زه نشم درکول ولې چې خور نمبر چې کوم دی ځکه نشم درکول خو که څوک خواهش ساتي نو د جناب خیلو رتګل کا مرحوم لور ده د وحید د خور ده جناب خیلو نو تاسې بالکل د کور ته راتلل شئ د معاینه هم کول شئ چې د دیوال چې کوم دی پیسې نه غواړي یایي چې ما ته دیوال جوړ کړي دا دیوال راته وښیي چې ما په پرده راشي او د کور نه پردې مقصد دغه چې نه څوک دې پله راکتل شي ولې چې دا لار چې کومه ده دا پرنټ ته ده وایي دې غریبې داسې وس شته نه چې دا دیوال دا وخیژئ نو د دغې دپاره دا زه هغو مینهوالو او هغو حضراتو ته ګزارش کوم چې کوم د دې سره مدد کول غواړي دا دیوال ورته جوړول غواړي نو د دې سره مرسته وکړئ ولې چې د دنیا فاني ده پاتې ده نه یې څوک وړل شي او نه به یې څوک اوسي بهترین کاس هغه ده چې د مخکې اذان نه مخکې صدقه جاریه ویر کړي یوه داسې صدقه ویر کړي چې هایکوي په شکل شي یوه داسې صدقه ویر کړي چې مدرسې جومات په شکل شي یوه داسې صدقه ویر کړي چې دیوال پردې په شکل شي چې یوې خور عزت او پرده په جوړه شي نو هغې دپاره موږ دا هغو مینهوالو ته خواست کوو چې کوم مینهوال دي او دې سره پکې هیلپ وکړئ ځکه چې دا کوټه ورته چا جوړه کړې ده دا کوټه چې زه تاسو ته ښیم دا ورته چا جوړه کړي خو لهذا دا دیوال چې کوم دی د هغې غریبې پاتې دی چې دا کوم تاسې وینئ نه د دغې دپاره زه هغو خویندو وروڼو ته ګزارش کوم چې که چا څه وس کېږي حزب توفیق الله تعالی ورکړي نو د دیوال نه چې کوم دی د پرده هم راشي اوچت شي ولې چې په دې ورته زنانه ده او زنانه په ګوشي تن د کور هغه نه شي چې پرده ورته چا دیوالی شي نو په هغې کې هغې حفاظت راشي نو زه چې کوم مینهوال دي کوم خلک دي زه په خپل واتساپ نمبر ورکړم ځکه چې خور نمبر زه نشم ورکول ځکه یې نشم ورکول چې خور دا او زه ورور یم نو د خور ورور کې دا هغه وي چې ورور نمبر اوچتول شي خور نشي اوچتول چې چاته الله تعالی حزب توفیق ورکړی وي د موږ د کوټلیخور ده په د سردار خیلو طرف چې سې د پله دا کور واقعه ده سایډ ته نو خبره دا ده چې دې ته ډېره پریشاني ده نو دا خدای شته ما ته پنځه شپږ ځله راغله خو ما به ورته نن درسم سبعته درسم نو نن ورته ما مقاوه با سره ویلي چې جمعې ورځ وه مبارکه
د جمعې ورځ وه نو زه ورته رالم د هغې پروردګار د رضا دپاره چې تاسو ته زه دا خبره در مخکې کوم تاسې یې ووینئ وایي دې غریبې په دا صواب وشي چې دا کوم دیوال دی دا تاسې وینئ پاس ته نه غنې چاپېرې دي په دې اکثر بد ځناور راوړي دی نه چې دا تاسې کوم حالت وینئ بیا په دغې ته نښېږي نو که ګونګی مال وي هیوت بېب ځې دي یا ورته ماته یې کړې پوه شوې د هغو نه یې دا غریبه خلاصه کړه نو خبره دا ده چې ګورئ ما په خولې کې خو وروستی یال وي وروستی خبره کوم نه مې در ویښ عادت دی او نه یې هم چې کومه خبره وي هلته وکړي حقیقت ځکه هغه کوم چې تاسې یې ووینئ دا واقعه زموږ کاټلیخور کې ده چې د ریدګل که مرحوم نور ده او د وحید د خور ده د هغې دپاره ها دیوال غواړي چې ما د ورونو خویندو ته دا ګزارش وکړه نو زه هغو خویندو ورونو ته دا ګزارش کوم چې چاته الله تعالی ویر کړي وي او خدای دې نورې ویر کړي او الله تعالی دې د هر یو ارمان پوره کړي زه اکثر دا یم چې چا اولاد نه وي خدای دې اولاد ویر کړي چې چا څه بیماري وي الله دې ته نه غیبي اوچتې کړي او بس دې خوراکۍ سه لږه مرسته وکړي زه په یوټیوب در کوم تاسې یې وګورئ او د خپل واتساپ نمبر په خپل ځکه اچوم چې څوک کانټیکټ کوي وی الله رضا ده پوه شوې روپۍ حساب به ځکه در کوم چې کومې راغلي وي هغه به زه ښکاره شم وروره ځکه چې ورځې مشر کې نه زه وړل شم او نه مې بچي خلاصول شي او نه مې ښځه او نه مې مور او نه مې پلار هر یو عمل به انسان په خپله وړي نو د عمل یو دا ګټه ده چې انسان خدمت وکړي او خدمت د زړه د کومې نه وکړي نو په دغې درته موږ ته احتجا کوو او کوټه ورته نه چې کوټه ورته جوړه کوي چې کوټه ورته چا جوړه کړي خو دا دیوال دی چې د دیوال نه هغې ته ډېره ستره پریشاني ده او خدای دې وکړي چې الله تعالی داسې مخلوق شته خدای نیک چې راپورته شي وایي چې زه یې کوم نو بس په دې درته زه خپل واتساپ نمبر اخري در کوم چې ما واتساپ نمبر چې دی 00923499301073 یو ځل درته بیا ریپیټ کوم چې 00923499301073 بس په دې ما سره کانټیکټ ساتئ انشاءالله تعالی چې کله ما ته ډونیشن څوک راوستي ورور یا خور نو دې دیوال به زه آغاز کوم او دا به تاسو ته زه भरपूर पागा در काम چې دا هغه دیوال دی او شروع شو امید ساتم چې ډېره ویډیو ځکه نه کوم تاسو په ټیم مو زه نه اخلم درنه او بس دې یتیمې وایي دې کونډې د وړکي اواز ته ما په یوټیوب کې در پېښ شو وایي چې فیسبوک کې د ما نه بند کړی دی نو په دې مې درته په یوټیوب کې در پېښ شو وسلام خوشحاله آباد اوسئ